حضرت ایوب علیه السلام باندې الله رب العزت ډیر زیات امتحانات راوستي او ډیر امتحاني زندگی د حضرت ایوب علیه السلام و. لیکن الله رب العزت د ایوب علیه السلام صفت قرآن مجید کې وکړه. الله رب العزت او فرمایل دا ډیر صابر انسان دی، ډیر صبر کوونکی انسان دی. ولی ځکه شل کاله تقریبا 22 کاله په ایوب علیه السلام باندې ازمایښونه وو. بچی ته الله رب العزت واخسته، مال ته الله رب العزت واخسته، صحت ته الله رب العزت واخسته، لیکن بیم ایوب علیه السلام په دغه حالات باندې د الله رب العزت شکر ادا کاوه. چې کله په انسان باندې ازمایش راشي او بیا په دغه باندې صبر وکي، الله رب العزت له دغه بدله دوچند ورکي. ځکه د حضرت ایوب علیه السلام اولاد چې کله وونو تقریبا 14 بچیو، وې لوریانې وې وې زامنو، امتحان پیراله نو هغه ټول په ټوټل باندې الله رب العزت وفات لا امتحان پیراله. لیکن کله چې ازمایش کې پاس نو بیل الله رب العزت 27 بچی ورکړه. فصل کورونا دا ارسه ختم شو. چې کله په ازمایش کې الله رب العزت پاس کا، امتحان کې پاس شو، نو دا غیب په درې چنده په سلو چنده باندې الله رب العزت ارسه ورکړه. اوس په دې حالات کې هم که یو کس په خپل په هر څه باندې صبر وکي، بونیر کې یا باجوړ کې یا منګوره کې یا بل ځای کې په انسان باندې امتحان راشي، په دې مخلوقات باندې امتحان راغلی دی او راشي په دیو به صبر کوي. او دا امتحان اصل کې دا د بونیر والا د پاره نه دی، دا د باجوړ والا د پاره نه دی. ځکه هغه باندې خو امتحان راغلی دی، هغه په موږ باندې الله راوستي دی، هغه صبر کوي. باجوړ والا باندې امتحان راغلی، اولاد مال ارسه ختم شو، هغه ته پتر چې الله په موږ باندې راوستي، هغه صبر کوي. د دې په وجه باندې با، د بونیر په وجه باندې با، د باجوړ په وجه، د منګوري په وجه باندې الله به ډیر خلک داسې چې گمراه کړي وي. ځکه د هغې په نوم باندې پیسې راټولوي دی به وایي، د باجوړ په نوم باندې، د بونیر په نوم باندې دیو پیسو ته ناست هغه راټولوي به وایي، بیا خپل ذاتي استعمالوي، هلته نه وړي. دې په وجه هم الله ډیر خلک گمراه کړي. دې وجې نه دا د هغوی دپاره امتحان دی، لیکن زموږ دپاره اصل امتحان دا زموږ دپاره دی.